أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين سورة دخانو دویم رکو دا مخی آیتونو کے دا موسیٰ علیہ السلام دراتلو تذکرہ وا موسیٰ علیہ السلام راغے خبر خلقو تا بیان کڑا ذکر کڑا فرعون خبرو نمانلا دا قوم نمانلا تکبری شروع کو موسیٰ علیہ السلام مخیطا چکم مسائلو آغیوتا ذکر کڑیو یو ایمان راوڑلو دویم د بنی اسرائیلو آزادولو خلق ورتا سنور سو ویل شروع کړو موږ بتا رجم کو دابو کو آغبو کو فرعونوں میں پریم دی قتلوں میں موسیٰ علیہ السلام و تویم زو دخپل رب پا حفاظت کے ماتا سنشی وجلیں ماتا سنشی رجم کولیں کتاسو ایمان نراوڑی نو بیا قلار شی پا قلار کینی ماتا سر رسولے نشی موسیٰ علیہ السلام خیرے اکڑے اللہ رب العزت و تویزہ دا اخپل قوم بنی اسرائیل زمادہ بندگان مومنان دا شپے بوزا تاسو پسے دتلل بکیگی بیا چی کلا دریاب نه پوری ہوتو وی دریاب دغه سی پریگ دا دغه چی رازی نو دی بتباکی غرقی با دی لاړل او پاغه دریاب کی غرق شو اللہ سمر باغونا چینے فصلونا خیسته زیونا مالداری چی پاگی کی دی مزی آغستے دا ټول ہر سے پری خودل عذاب پر آغے نو تباشو نچاپی اون جڑل نا اسمان والو نا اسمان و نظمکی والو دی دا محلت خبر کولو خو محلت ولم نور کولے کی دو خبر اخلاص شوا اس دیاتونو کے د بنی اسرائیل باندې د نعمت تذکرہ کئی چې ګوره تاسو سره مې دا احسان کړل د بنی اسرائیل د فرعون نه د هغه سزاګانو نه مې بچ کړی هغه د حد نه تجاوز کوونکی و تکبر کوونکی و شرک کوونکی و د هغه نه مې خلاص کړی تاسو مې غوره کړی خپل زمانه کې چې څومره خلک وو پا ټولو باندې تاسو غوره وئ دا ولې د توحید په وجه باندې د پیغمبر د تابعداري په وجه باندې په دې کې بعضې خلک داسې راځي چې هغه دا وایي چې موږ باندې بس دا کم چې مخې ته مرګ را روان دی دغه یو دی بیا پکې ژوندونه نشتی خبره به خلاصئ وما نحن بمنشرین وی بیا پکی لگیا دی وی کته وی چې خامخا دوباره ژوند به یي نو زه زمونږ پلاران راژوندي کا هغه راوله پلار نیکه څومره چې مړه دي مخې ته هغې کې څوک راوله دا د هغې فضل اعتراضونه
بیا ورپسې بل یو نمونه پیش کوي د عذاب د قوم تبع چې دی غوره دي که هغې غوره و مالو متاع په لحاظ سره خو هغې زیات و الله وایي تباه مې کړو خبره یې نه ومنلي تباه شو بیا دلایل په توحید باندې تذکره راځي دا خبر هم کوي چې ګوره سبا قیامت ورځ را روانه ده د قیامت تذکره ده نو څوک پکار نه راځي خپل عمل ایمان دا به دې پکاریږي بل څه نه پکاریږي دا یې تذکره کوي وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ او یقینا نجات ورکو منگا بنی اسرائیل لرا بچ کرو منگا بنی اسرائیل من العذاب المہین داغ سپکون کی عذابنا سپکون کے عذاب سو من فرعون دا فرعون نے یو خلاص کرو ولی فرعون دا طرفنا دا دیل صداگانی ورکو ولی کی دی اگه مخ کی ویلو دا دے بنی اسرائیلو زامن بے وجل او خزی بے جوندی پری خودی لون بے جوندی پری خودی دانگی دوست ودی دی بے وجل او کم چی زنانوی نزنانو نبی خدمتون آغستو نوزان لبل یو سپکاوے دے دا خلقو زنان دی دا عزت خلق دی او دا غینت بے حیا کوے میدان تیرو باسا فرعون هم داس چل کو بے حیا کولی یستحیون نساء الدکی بے چے اولاد استاسو زامن قتلول ویستحیون نساءکم او استاسو جوندی استاسو لونا دای بے حیا کولی یا زنانه استاسو بے حیا کولی بے حیا کول دغه دی چې دا دین نه لري وساته دا الله د توحید نه لري وساته د شرم او د حیا نه لري وساته شرم دلی رکھو ورا کی کرتے داو مخکې نه دا خبره دغه سی مصر کې را روانه وي وځي ګوري مصر والم دغه سی دي ستر پرده وغیرہ نشتی راوزینه بار راوزینه احتجاجونه وکي دا زمونږ دام باغی په چت دا باندې روان دي نقش قدم باندې ناغه فرعون او د فرعون کار دغو چې دغه کسب دیو کیږي نو خزه بار تر اوسته خزه به حیا کړي خزونه به خدمتونه اغستو نو خپل نه راو باسي پردی راو باسي بازي بګیداسي من فرعون د فرعون نا او د فرعون د صداګانو نا داغه د سختینا انه کان عالیا یقینا دیو تکبر کون کے من المسرفین دا حد تجاوز کون کو نو حد تجاوز کا مشرک ہو شرک کا کفر کا دا حد تجاوز کون کے زیاته بهم کا چالا سزا چ به اور کولا نو دا حد نوې زیاته اور کولا بادشاہت کې لګیا وې ظلم کوي خلکو باندې او نو دغه غټ ظلم نو چې واړه اخلا واړه وجنا دادی د ظلم ولقد اخترناهم على علم على العالمين او یقینا غره کړیو موږ د بنی اسرائیل لرا على علم خپل علم باندې على العالمين په عالم باندې د خپل علم علاوه ماته دا پتوا زما علم داو چې دا په عالم باندې غره خلق دي دوی مدار ولقد اخترناهم على علم یقینا موږ غوړه کړیو دی لرا د دې د علم په وجه باندې چې دی ایمان راوړ په الله باندې د الله پر رسول باندې موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړ دی په دغه باندې په دو دغه فرعون بادشاہ ظالم ظاهر کې خداغه د خلکو بدنونه سرونه داغه ټټټو لیکن دنا زړه کې د دې داغه نفرتو تاسو خلکی یو سړی دی نو هغه خپل ایمان خرڅ کړل خپل زړه خرڅ کړل
خپل ضمیر خرڅ کړل نو دغه سړی دا د کار نه ښه حکم چې خلک وي غلامی یو طرف ته غلامی ده او غلامی هغه د ذهنی غلامی ده د زړه غلامی ده هغه غلامی چې هغه خرابه ده یو طرف ته یو سړی دی بل ته زورور دی هغه ته به سړی کینی پاسی نه سو نو دغه کینی کیناسته پاسیدګي نو دې ته غلامی نه وایي دا خو ظاهري د بدن غلامی ده اخواته د زړه بیماری د زړه غلامی چې د زړه نه دی غلام دی د بل چا د هغه چا غلام دی چې هغه بيدین دی هغه کافر دی هغه مشرک دی ضمیر هغه د خپل خرڅ کړل ایمان خرڅ کړل نو په دې باندې د غټ ظلم دی د غټ غلامی ده چې هغه ذهنیت دا بدل شوی دی غلامی طرف ته تللی ولقد اخترناهم على علم عندي ولقد اخترناهم على علم یقینا غوړه کړیو موږ دی لرا د علم په وجبانه على العالمین په عالم باندې په ټول عالم باندې غوړو ټول عالم باندې خو هغه وخت چې کومره خلقو په هغه ټولو کې غوړه بنی اسرائیلو دانه چې دي جنا بعضی بګشته دي سي وی الله وی لجی دا په عالم باندې غوړو نو زمونږ د مسلمانانو نوم غوړه دي نه دې نه شي غوړه کېده هغه په هغه وخت کې چې کوم خلقو هغه نه غوړو پای کې غوړه خلق بنی اسرائیل ولی غوړو ایمان باندې او عمل صالح باندې د پیغمبر په تابعداري باندې مخکې مونږ ویلو سورۃ بقرہ کې تیر شو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین ما تاسو له فضیلت درکړو په عالم باندې اے بنی اسرائیل ولې می درکړو نو الته کې سورۃ بقرہ کې مختلفې حصے وي نه یو حصہ کې ته توحید تذکرې چې کول ناغي کې به بنی اسرائیل پل تاسو باندې چې الله کوم نعمتونه هغه یاد کې اوس ګورو نعمت التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین ما تاسو له ورواله درکړو په عالم باندې پوجد توحید ومنلو نو ما تاسو له ورواله درکړو وسرا شی توحید ومنئ نو وستا سو ورای وسم ورای دویمه حصہ کې بیا د رسالت تذکرہ وا نال دکې بیا هم دقه شانتي آیات راوړل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کړئ نعمت زما هغه چې ما انعام کړو تاسو باندې ما غورواله درکړو تاسو له عالم باندې ولې تاسو د پیغمبر خبره منلوا د پیغمبر تابعداري وکړوا نو دا غي د وجنه تاسو په عالم باندې په هغه زمانه کې په خلکو باندې غوروي نو کو وستا سراشه او ایمان راوړی او عمل او د دې پیغمبر تابعداري وکړي نو بیا تاسو هم غوړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو دا عیسائی دے که دا یهودی دے چې کله ایمان راوړي نو د لپاره دو اجرونه دي دو اجرونه څه مطلب یو مطلب دا دی چې دی یهودیت کې وخت تیر کړل هلته کې عبادتونه کړلي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو دی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ نو هغه مخکینی وته میلاو شو نو دا وته میلاو شو ډبل وته میلاو شو دارنګه عیسی علیہ السلام باندې چا ایمان راوړل مخکې دا تابعداري کولا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ نو مخکې عیسی علیہ السلام باندې ایمان او په دې باندې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړ عمل وکړو د پیغمبر د تعلیمات مطابق نو هغه ثواب وتم میلاو شو دا وتم میلاو شو دو ثوابونه شو ولقد اتناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين اور کړه موږ دله د نخونه مختلف قسم نخي موږ ورکړي آیاتونه ورکړو دلایل ورکړو ما فيه بلاء مبين چې پای کې واز مخکارا یا بلاء مبين احسانات په دې باندې ښکار احسانات ان هؤلاء ليقولون
یقینا دا خلق دی داسې خلق دی چې د خامخا داسې خبرې کوي دی لګیا دي سبل بل سوی ان هي الا موتتنا الاولى وای نه دا مرګ مگر زمونږه مرګ اولنې دی وما نحن بمنشرین او نه یو مونږه دوباره را پورته کړی شوي دوباره ژوند نشته څوک دا دینه بربند راغلی وي دې دور کې خلک وي څوک راغلی دغه زمونږه بس یو مرګ دی نو دا مرګ هغه ته وایي چې مطلب چې عام زمونږه اوس دا ژوند دی دین رستو چې کوم مرګ راځي دغه مرګ به وي وما نحن بمنشرین بیا موږ دوباره را پورته کیدونکي نه یو چې بیا موږ دوباره را پورته کولای کیو او بیا بر سره حساب کتاب کیږي او بیا جنت او جهنم به بیا سره مری چتا نه هغه نشته دغه یو مرګ دی بس نو که تاسو نه قرارېږئ خامخا دا سوای چې نه دوباره ژوند شته نفاتو بیا باینا ان کنتم صادقین راولې زموږ پلران کوي د رښتونو نه که تاسو رښتونی یې نو زموږ پلران راولئ دا داسې اګه دا ژوند چې نو دا په دې عالم کې بنئ دې عالم کې دنیا کې الله رب العزت باز خلک ژوندي کړلی د خلکو خودنې لپاره هغه د خلق عادت په تور باندې دي مخکې سورۃ بقره کې مونږ ویلو 15 واقعات والته کې چې په دنیا کې الله رب العزت ژوندي کړلی نمبر نورستو یو خلقو بنی اسرائیل چې لاړل موسی علیہ السلام بوتلو کې تور تا ال دغه وسره الله خبر یو کړی هغه وینا لنو منا حتا نر الله جهرتا منګه ایمان نه راو هغه پوری چې منګه الله پډا غمانی پخکارا باندې وینو فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ال دغه بیا موږ راځوندي کړی تاسو عمر نه رستو موسی علیہ السلام دعا وکړه بل واقعه پیش کړو الدغه سخلقوا وهم الوف حذر الموت الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم پس درګونو خلقو بازوی لز درو باز کم او زیات وي مختلف اقوال وبکی د مرد یې نو تخته د پیغمبر وته وی الګه jihad لبوزو دی ویګه مرګ لبیي تخت ایزي د شپې شپې وته لاړ دریاب غاړي تلاړ والته کې پړاو واچو آلته کې الله وته خاطر د مرګ نه تختې نو مړ شي ټول په ځای باندې مړ شو زرګونو خلکو پدې کې پیغمبر راغی چې ویګه ته داس کوي دومره خلک پراته دي وی الله را ژوندۍ کې الله بیا ژوندۍ کړو بل واقع پکې وایو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ بني اسرائیل یو سړی وجلو بیا په یو باندې راړو په بل باندې راړو کاری په خپل کړو او راړو په بل باندې الله وتوي اضربوه ببعضها او آی په دې مړی باندې بازي صد دې مخکې تیر شو بازي وې دغوا خبره وا اغواس بازي سپه او وهاینو دغه سي الله را ژوندې کاغه کذالک یحیی الله الموتى وقل نضربوه ببعضها او یمغا او آی په دې مړی باندې بازي صد دغوا نارا پاسي را ژوندې شو خپل غلې وخودو قاتلان وخودو بیا مرش بل واقع پکې و د عزیر علیہ السلام مشهور خبره ده او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها یا پشان دا هغه سړي چې ورته دو په یو کې باندې هغه را پریوته په خپل چتونو باندې نو هغه وی کیف یحیی الله بعد موتها څنګه بالا دا ژوند کې رسول دي د مرنا فامات الله مئات عام على سلکال هغه مړو ساتو ثم باسه نو بیا را پورته کو وته وی څومره وخت تیر کړل وی لبیستو یوم باز یوم یو ورځ یا بازي سمې تیر کړلو یو ورځ دا یا بازي حصہ د ورځ دا بل واقع و ایو واقع د مرغانو دا
ابراہیم علیہ السلام نے کیف تحیی الموت یا اللہ تم مړی څنګه ژوندي کې الله ته ولې اولم تؤمن ولې سایقین نشتی هغه ول نشته بلا ولې نشته ولکن لیطمئن قلبی الله ته فخذ اربعه من الطير سلور مرغان 19 او بیا هغه اربعه من الطير فسرهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا نبی هغه ځان سره علاله کا ټوکړي ټوکړي کا قیمتي کېمه کا او بیا دې سې اسلام له په یو ډېر کې باندې کېده په بل باندې کېده په بل باندې کې نزي ډېر کو باندې ثم ادعوهن بیا ته आवाज وکړي ياتينك سعيا راضي وتا ته په منډه باندې دا پنځه واقعې ویل تکي اگر دنیا کې داسې شي وي دي آخرت کې به الله رب العزت کوي کنټرول وکړي دین علاوه نور هم بازي شي وي دي عیسی علیہ السلام یو قبر ته بودر یقوم باذن الله الله اغلا دا معجزه ور کړو او تویلو اوبر الاکمه والابرص وحي الموتى باذن الله ما در زاد راند جوړو ما برګي والا جوړو ما او مړی را پورته کوما ژوندې کوما د الله په حکم ونبئكم بما تدخرون في بيوتكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم تا چې سخري او سب ذخیره کوي په خپل کورونو کې داغي علم الله مال را کړل دا عیسی علیہ السلام معجزې وي نو عیسی علیہ السلام ګڼ کسان راپورته کړی ژوندې کړي دي هغه به همیشه ژوندې نه بیا بس خبره وسره وشو خبره خلاص شو بیا پرې او تمړه بشو نو دنیا کې الله خودل لی دیو فاتو بیا باینا او دنیا کې منګ زمنګ پلان را ولین کوم صادقین کې رښتونی او دا دي سینا کې نه کیږي باس بعد الموت هغه په بل عالم کې بیا کیږي دنیا عالم دین اور پسې د برزخ عالم دی د قبر عالم دین اور پسې قیامت ته ال دورا پورته کیږي دلته نشته اهم خیرون ام قوم تبا آیا دی غردی یا قوم د توبه والذین من قبل ما کسان چې دینه مخکیو اهلکناهم من علا کړي واغی لره انهم کانوا مجرمین یقینا دیو مجرمان هغه توبه قوم بعضی وی دا بادشاہ قوم توبه لکه څنګه چې خلیفہ ویل کی خلیفہ بادشاہ ته ویل کی توبه هم وی دا هغه بادشاہانو ته وی وی دا په یمن کیو دا ډېر خلک دي چې بادشاهان تیر شي دي لکه قیصر ورته وایي کسرا ورته وایي بل وایي دا نومونه مختلف یو علاقې د هغې یو ملک د هغې ملک بادشاه ته هغه له یو نوم ورکي هغه بیا ټول هغه یو نوم یو ځوتېږي د هغه اصل نوم بلي څو وایي دا ابو سعد حمیری دے بادشاہو وی دے آتش پرسو دور عبادت بے کاو بندگی بے کاو دور اسلام و تراؤ رسید مسلمان شو خلق له دعوت ورکاو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کی تیر شه خلق له دعوت ورکاو په تاسو کې به پیغمبر راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم برازی آخری پیغمبر وای داغه توبه هغه بادشاہ دا خبره کوله ولی هغه ته مخ کې نام خبره موجوده وکړه تورات کې دا خبر اوانو انجیل کې دا خبر اوا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا غ اخیری پیغمبر یا خاتم النبیین بل پیغمبر باندې رستو دا اخیری پیغمبر وای کزه ژوند دیو منسو په ایمان راوړم او کزه نو ما نو تاسو په ایمان راوړی دا خبره به کوله لیکن خلکو خبرونه منله نو دې خلکو نو وته خلک تباشو قوم تباشو
الله یا هم خیرون آیا دی غوره دی که قوم د تبا غوره دی د تبا قوم تبا تی بلاړ ژوندی ووته او قوم تبا شو والذین من قبل ما کسان چې دین مخکې واهلکناهم هلاک کړي موږ هغوی لره انهم کانوا مجرمین یقینا دی مجرمان وما خلقنا السماوات والارض او نه دی پیدا کړي موږ اسمان نه او ځمکه ما بینهما او چې په منځ دې کې لاعبین عبث کار کوونکي دا عبث موږ نه پیدا کړي لب دپاره نه دي خلک واړه لګیا یې لبي کوي نو کوټګۍ جوړي کی نو چې کله وخت تیر شي نو لتی ولور کې هر سوران جاړ کی بیا دا څنګه د وخت په پاس کې ټیم پاس کوي وما خلقنا السماوات والارض الله وای نه دی پیدا کړی موږ د اسمان نو زمګه دغه سي د لوب د پاره وما بينهما لاعبین موږ لوبي کون کې نه یو وما خلقناهما او نه دی پیدا کړی موږ دې دوار لره الا بالحق مگر د حق کار کول د پاره ولکن اکثر الناس لا اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پويږي نه ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين یقینا ورځ د فیصله میقات داغه نیټه داغه ټولو یوم لا یغنی مولا ورځ د فیصله را روانه ده نیټه را روانه ده یوم لا یغنی مولانا مولا شیء په ورځ باندې هیڅ پکار بن راځي یو دوست د بل دوست د شي یو مولا بل د بل مولا یو دوست د بل دوست اس پکار بن راځي ولام ينصرون او نه به امداد کولای کی الا من رحم مگر هغه څوک چې الله پر رحم وکړو الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم یقینا الله دې غالب دې رحم کون کې دې قیامت ورځ را روانه فیصله ورځ را روانه ده سب کی حال تب کی یار سبق کار شي کا او کو سو داو حال ته کې بس زمونږه څوک امداد کون کې بای زمونږه قام قبیله بای زمونږه پارٹی بای زمونږه مشر بای زمونږه لیډر بای زمونږه ملګری بای او وای ایشه په کار ناراضي الګه په کار راضي نو هغه ایمان به عمل صالح به ښه دلته غم کول غواړي ایمان او د عمل صالح الا من رحم الله هغه څوک چې الله پر رحم کړل په دنیا کې نو الله تعالی الله ولا ایمان ور کړل نو عمل صالح توفیق ور کړل دغه سره کامیاب دی ورپسې بیا د جهنميانو خبره کوي ولقد نجینا بني اسرائیل او یقینا نجات ورکړه موږ بني اسرائیل را من العذاب المهین دا عذاب پکون کینا من فرعون دا فرعون نا انه کان عالیا یقینا دیو لوی کون کې من المسرفین دا حد تجاوز کون کو نو ولقد اخترناهم على علم یقینا موږ ورکړیو دی لره په علم باندې العالمین په عالم واتیناهم من الآیات ورکړیو موږ دی لره آیاتونو نا هغه چې و په دې کې امتحان ښکارا ایا ازمی خو امتحانو یا احسانو په دی باندې ښکارا ان هؤلاء لا يقولون یقینا دا خلق خامخاوي ان هي الا موتتن الاولى دا مگر دا مرګ زمونږه اولنې ده وما نحن بمنشرین نه یو مونږه دوباره را پورته کړی شي بس چې مړ شو بس خبر اخلاص شو دی وداوي کداغه سي نوې نو فاتو بیا باینان را ولې زمونږه پلان کوم صادقین کې تاسو رښتونی اهم خیرون ام قوم تبا آیا دی غردی یا قوم د تبا غردی والذین من قبل ما کسان چې مخکې دینو اهلکناهم هلاکړه غیل را انهم کانوا مجرمین یقینا دیو مجرمان ک تاسو جرمونه کوئ نه الله وی تاسو بم تباکم وما خلقنا السماوات والارض او نه پیدا کړی موږ اسمان او زمکه ما بینهما چې په منځ دواړو کې دی لاعبین ابسکار الله لبی کون کی ابسکار کون کی بل ځکه وی ما خلقت الجن والانس وېدا سچې دی د ازمکه اسمان سچې دی نو دا موږ آپس نه پیدا کړی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ما خلقناهما نه پیدا کړی موږ دې دوړل الا بالحق مگر حق کار کول د پاره ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دې خلکو نه پوهیږي نه ان یوم الفصل یقینا ورځ د فیصله میقاتهم هغه وخت د نیټه د دی ده اجمعین دې ټولو یوم لا یغنی باورز باندې اس پکار بنش رات له یو دوست د بل دوست اس پکار بنش رات له یو دوست د بل دوست تر د پاره د سشي ولام ينصرون نو بد امداد کوله کی الا من رحم الله مگر چا باندې چې الله پر رحم کړل انه هو العزیز الرحیم یقینا الله چې هغه غالب رحم کوونکې الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي
السلام